صحابي ولېږه حذیفه ابن یمان ورته ویې ورشه حالات معلوم کړه چې تنده دی څه پوزیشن دی څه کوي د ابو سفیان ارادې څه دي چې دی وایي رسول الله زه خو د مکې یم نو که زه دننه ځم نو ما به وپېژني نو چې ما وپېژني نو هسې نه چې تکلیف راکړي ومې وجني اخو د مکې خلک د رسول الله مبارک ورته فرمایي ورشه تا به ترې الله بچ سر ته به د دوی په منځ کې ګرځې دوی به تا نه پېژني دا صحابي د رسول الله مبارک په حکم باندې لاړو تیاره ده دوی خپلو کې مشوره کوي دوی کېناستېدل یو د یو لاس ونیسي هغوی ویل لږه وګورئ څوک پردی در کې څوک نشته نو حذیفه رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي زه فوري طور باندې خوا کې مې چې څوک ناست و په هغه مخکې شوم ما یې لکه ته څوک یې او زه پلان کې یم بس زما نه اړو چا تپوس ونه کړو ځکه چې ما د هغه بل خوله جوړوله نو بس زه ترې مخکې شوم هغلی پاتې شو وایي بس ایسار ناست وم ابو سفیان مشوره اخلي هلکه ملګرو څوک یو ورته وایي څوک وایي چې ځو څوک وایي چې نه ځو هغه طرف ته ډېر تېز زول راغی چې زول راغی هغې سیله یې د خیمو لرګي وباسل چې کومې کټوای او دچکي دی باندې کړي وو ځکه 10,000 کسان خو به څه خوري دی له به د ډوډۍ بندوبست هم کولي نو چې کومې کټوای دی باندې کړی وي هغه ولا هوا والوزولې هر څه یې ولا واړو دی ډېر ناامیده شو نو ابو سفیان ملګرو نه تپوس وکړو نو دا ملګري ورته وایي چې یاره بس 15 ورځې مو تېرې کړلې موږ دې خوا ناست یو هغه یا خوا ناست یو څه کېږي پکې نه نو بس ته ځو مخکې څه کوو مکې ته تلل واپسې پکار ده دا مشوره وشوله او دا صحابي وایي حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه وایي زه روان وم وایي دې خلکو ما ته کتل او وایي چاړو پېژندم نه الله دې بچ ساتو او یو موقع کې زه داسې د ابو سفیان د دغه وخت کې ایمان نه دی راوړی وایي داسې ورته مخامخ شوم لکه مخامخ او توره را سره وه وایي ما چې دا سر ته وومه خبره به له ختمه کړم وایي رسول الله مبارک راته ویلو چې حذیفه ګورې هلته به سکې نه جنګ به نه کوې صرف بس ته لاړ شه موږ ته صرف خبر راوړه چې د دې پوزیشن څنګه دی دا ابو سفیان دی خو خپې خوایدلې وې یو طرف ته زول دی او باران راغی او خیمو لرګي ولا وباسل چې کوم سالن دی دیګونه باندې کړو هغه ولا سیده والوزول هغه واړېدل دی ولګېدل ابو سفیان ورته وی د کعب بن اسد ته وی تا خو مونږ ته وی چې په مدینه کې خلک دي بنو قریظه دي او هغه من سره دي نو ورسه کنه هغه رااله هغه پسې دی لاړه د بنو قریظه ورته وی راځي ای د خپل قلعې دروازه بند کړې وي ته مونږه په مدینه کې مونږه عهد کړی چې مونږ به د مدینه حفاظت په شریکه باندې کوو نو مونږ د محمد علیه السلام خلاف تاسو سره نه ودرېږو مونږ خدا کار نه کوو تاسو خو د مکې نه راغلي نو مکې ته به واپس لاړ شئ تاسو د مکې نه راغلي او مکې ته به واپس لاړ شئ مونږ دلته مدینه کې پاتې کېږو نو مونږ بس ته جواب ورکړو مونږ نه ودرېږو تاسو سره او دی دغه مینت او زاري کوي ګوره هلکه ورکولاو که زه خو ستا دوست یم او ستا ملګری یم او مسلمانان ګورې لږ دي د مکې نه مې 2,000 کسان راوستي دي 2,000 او تاسو را سره هم یو ځای شئ نو دا به بلا تعداد دی نو دا مسلمانان به ختم کو او دا درته به یې ګوره ووامه که دا مکې والا دا مسلمانان ختم شو نو ستاسو هم خیر نشته تاسو لږ یې موږ سره اتفاق تاسو نه کوئ دی دغه یو بل ته خبره کوي اخر حد چې مینت او زاري نو کعب بن اسد چې د بنو قریظه سردارو د خپله معاهده ماته کړله او یې زه تاسو سره یم رسول الله مبارک ته چې پته ولګېدله چې مدینه کې دننه مې غدار پیدا شو هغه باری دشمن خو انسان ځان ساتي یاره چې دا مې دشمن دی دا یې لار ده دا یې حربه ده دا یې سکیم دی خو چې کم پټ دشمن وي ښکاره دشمن خو سړي ته معلوم وي او چې کم د لستوڼي مار وي او خوا کې دې پاتې کېږي او تا ته په خولې یو څه وایي او بل طرف ته د لکنده کوي نو هغې نه بچ کېدل ډېر ګران وي نو دې بنو قریظه او د رسول الله مبارک سره معاهدې کړې وې چې موږ به د مدینې حفاظت کوو موږ به مدینه کې تا سره ستا خلاف نه ودرېږو جنګ به نه کوو دا خلک ولګېدل دوی خپله معاهده دغه ځای کې ماته کړله وایي نه موږ رسول الله مبارک ورپسې 3 کسه ولېږل ورته یې ویل تاسو پټ تپوس کوئ
خو د خلکو د صحابه مخکې ما ته مو وایي چې بنو قریظه معاهده ماته کړې ده اصل چې زما صحابه ګبرو شي نو که چېرې هغه معاهده ماته کړې وي نو ما ته داسې په اشارو کې ووایي چې او سړی هم مخکې شانتي دی نو صحابه کرام راغلل او کعب بن اسد ته وایي هلکه تا معاهده ماته کړې ده ته خو زمونږ سره زمونږ ملګری نه وي تا وی نه چې د مدینې حفاظت به په شریکه کوو دی وایي تاسو څوک یو تاسو نه پېژنم زه زما تاسو مخکې هم دشمنان یې اوس مې مې او بیا به مې مې دی دا چلو کو بلې کم چالو کو ولګېدل مدینه منوره کې رسول الله مبارک زنانه یو کله کې بندې کړې وې او حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی او ضعیف صحابي دی دی هلته کې ودرول او دی مقرر کړو چې هلکه ته دلته کې بس صرف یو نگراني کوه او صحابه کرام ټول تللي جنګ ته تللي احد خواته نو دی بنو قریظه داسې چلو کو چې دی لا ولوړمبه معلومات کو چې رسول الله مبارک خو هلته کې صحابه تللي دي مونږ به ولګو نو دلته کې دا زنانه دي په مدینه کې دننه نو مونږ په دی حمله نو دی یو کس راولېږه خو دی وی چې ګوره محمد علیه السلام یوازې څه نه پرېږدي ورسره به ګوره سړي پرېښودي وي یو یهودي راغی لږ لارې ځان له وکتېدله چاپېره د کیلې نه راغی سایډ ته ننداره کوي معلومات کوي چې آیا سړی شته او که نشته دی که سړی نه وي چې بس مونږ پرې راځو صفیه رضی الله تعالی عنها دا د رسول الله مبارک چاچی د زما خیال د حمزه رضی الله تعالی عنہ خور ده دی چې وکتېدل چې دا یهودي دا دننه شوی دی او دی کیلې ته خواته راغلی دی او دی معلومات حاصلوي نو دی د صحابي ته یې ورشه دا یهودي مړ که حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي زما په ځان کې طاقت نشته کمزور یم بوډا یم نشم کولی دا زنانه ذات په خپله ولګېدله او د خیمې یو لرګی یې راوباسه او دا یهودي ګرځي او چې ورته یې ونیسه سر ته د سر باندې وو په هغه ځای کې دا یهودي مړ کړو ورته ویې حسانه ما دا یهودي مړ کړی دی خو ورشه زه زنانه یم او دا نارینه دی د ده نه سر کټ که سر ته کټ که دی خو یې راوباسه او چې د یهودو طرف ته یې اولو ته یې وایي نشم کولی لاسو کې طاقت نشته په خپله لاړه او چاړې ځان سره اوړ او د دغه یهودي نه سر کټ کو او د دیوال شاته چې کم خلک یهود ولاړو هغې طرف ته یې وروویشته هغې ویې تاسو ته مونږ ویلو چې رسول الله مبارک ګوره یوازې ښځې نه پرېږدي رسول الله مبارک ښځې یوازې نه پرېږدي بلکې د هغې سره سړي هم پرېښودي دي دې دا کارنامه وکړله رسول الله مبارک هلته کې ما تاسو ته ووایي چې ابو سفیان له دغه وخت کې اسلام کې داخل شوی نه دی او د ملګرو نه رایه اخلي چې څه وکړو څه ترتیب وکړو ملګرو وی یاره بس ځو څه کېږي نه ته ځو واپس مدینې مکې مکرمې ته واپس ځو نو هغه طرف ته چې کوم د مکې نه لښکر راغلی و بنو غطفان و ورسره دا مکې والو قریش و دی واپس لاړل رسول الله مبارک مدینې منورې ته واپس راغی غسل یې وکړو په دغه وخت کې جبریل علیه السلام راغی او رسول الله مبارک ته وایي رسول الله څه کوې تاسو تورې کېښودلې تاسو جنګ بس کو او ورته وایي فرشتو خو ګورې لا تورې نه دی ایښې مونږ خو تورې نه دی ایښې لا او په خپله وایي اس باندې سورو او ورته وی د ماښام مونځ چې تاسو په بنو قریظه کې وکړئ او صحابهو ته دې وایه چې تورې مه ږدئ راځئ نو رسول الله مبارک اعلان وکړو صحابهو ته وی تورې به نه ږدو حکم د څه شوی دی بنو قریظه پسې به ځو ولې به ځو بنو قریظه وعده ماته کړې ده وعده خلافي کړې ده او بل داسې حرکت یې کړی دی چې دې کافرو به په زنانو لاس نه اوچتو دا یهود دومره د مسلمان دشمنانو چې دی تلل او په زنانو په ټولګي چې کوم ځای کې حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ و هلته کې تلل په زنانو یې حمله کوله نو رسول الله مبارک صحابو ته ویې تورې مه ږدئ او راځئ او د ماښام لمونځ نه مخکې چې بنو قریظه ته تللي نو رسول الله مبارک په خپله وشو او صحابه کرام اخکه صحابه ورسره ټول شول او بنو قریظه پسې لاړل هغې ته چې پته ولګېدله واقع موږ غداري وکړله
مون خدا ویلو چې د مدینه منورې امن زموږ استاسو یو بل سره دلته په شریکه باندې وي کچره څوک په مدینه باندې حمله کوي موږ مداري سپورټ نه کوو زموږ طاقت به د ټولو یو د مدینه منورې حفاظت په شریکه کوو اگر کې موږ يهود یو تاسو مسلمانان یو خبره خپل کې به یو نو دوی دا معاهده ماته کړله رسول الله مبارک غالبا 15 ورځې دا بنو قریظه بالکل محاصره وکړله او دوی د ځان په دروازه بنده کړې ده او دننه ناس کې بهر نه راوځي اخري کې رسول الله مبارک ته وی ابو لبابا رضی الله تعالی عنہ د دې ملګری وی دی راولېګا موږ ته مشوره دې چې دننه لاړ نو دې د يهودو زنانا ماشومان ټول ته راجم شوي رسول الله مبارک زمون بارک څه فیصله کړی ده ځکه بانو نذیر دا خو جلاوطن کړل نو زمون بارک څه وای چې موږ د کری نشړی نو بس موږ زو کنه څه وای دا خو رسول الله مبارک صحابیونو د په خلی سونه او صرف اشاره ورته داسې کړل وای بس مطلب دا چې ملای وو دې چې پوه شو او دې په دا وخت کې پوه شو چې د رسول الله مبارک راز دې پاش کته نه سو کړ دا هغه رینه فوري تور باندې لاړ په مسجد نبوي کې د ستړي پورې ځان وتاړو او درسو پورې چې زما توبه الله نه دا قبول کړي رسول الله مبارک نه راغله زه ما په نه پرانیزي غالبا 15 شپږ ورځې صرف ډوډۍ خوراک به نه کو او صرف قضا حاجت ته به چې دنه پرانیستو مستوي پرانیستو او د ستنې پورې چې دنه ځان تړلو صحابه رسول الله مبارک ته وی ابو لبابا وې د ستنې پورې ځان تړلې دي چې زما توبه الله نه قبول کړي ما به نه پرانیزي رسول الله مبارک فرمایي وې کومه راغله ما به الله نه غوښتي او الله به توبه قبول کړي وا او چې دا الله ته ځان سپارل دي نو دا الله خو چې کله الله توبه قبلي چې الله آیاتونه نازل کړل د توبې او هغه توبه قبول کړل نو خلق راتله وي موږ دې پرانیزو او نه وي رسول الله راضي او ما به خپل لاس پرانیزي سن حیران شي د صحابه هغه ژوندۍ او هغه ژوند ته وګورو د خپل ګریوان کې سوچو کو د خپل ژوند ته وګورو بس معمولی غلطی چې صرف په لاس اشاره وکړله وای ما د رسول الله راز پاش کو نن موږ څومره د رسول الله احکام پرېږدو نن موږ څومره سنت پرېږدو نن موږ د یو بل سره څومره اختلافات دي د یو بل څومره خپې وهو د یو بل څومره ناقدري کوو زړه کې غم او درد نه پیدا کیږي د دې خبرې چې دا زما مسلمان ورور دی دا زما مشر دی دا زما کشر دی